انتهائی واجب الاحترام او زما قابل قدر سامعین، زه محمد رحمان درویش ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د معمول څنګه د نورو پروګرامونو کې زموږ د دارالفتاح په قضا ګران مشر او رئیس مفتي غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاته عالیه موږ سره تشریف فرما دی او تقریبا د څو کالونو الله رب العالمین زموږ دین ته الله پاک اخلي. مخکې به زموږ استاد محترم په رادیو باندې اف ام باندې د مطلوبو د دیني مسایلو جوابات فرمایل. عذر مطابق مولوي صاحب محترم هغه اوس پرېښی دی او مولوي صاحب اوس په دغه پروګرامونو باندې تاسو ته مسایلو جوابات فرمایي. زموږ چې څومره ملګري زموږ دا پروګرام اوري ګوري ټولو موضوع ته په خاص دی چې زموږ دا پروګرام ځان سره شیر کوي، ځکه دا دیني پروګرام دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک د علم یو پاتې زده کړي صبر الله ثواب دی. ستاسو په دعا مرکم باندې چې دا څومره ملګري د پروګرامونه او دا شیر کوي دا تاسو ته پوره اجر ملاوي په دې مسایلو باندې او څومره ملګري د استفاده حاصلوي هغوی ته به ستاسو له وجې نه فایده ملاوي چې تاسو په دغه پوره اجر ورکوي. او بلې چې دا څومره ملګري زموږ پروګرامونه ګوري نو تقریبا زموږ استاد محترم حضور د سره تاسو مسایلو جوابات فرمایي. لومړۍ طریقه دا طریقه ده چې موږ د دې سیل په لاین باندې ملګري رابطه کوي نو هغه زموږ نمبر تاسو ټول کوي ځان سره نوم کړئ. دا اوس هم چې د کومې ټلیفون باندې رابطه کوي زموږ اپډیټ کوئ تقریبا زموږ د پښتو نمبر باندې راځي او تاسو د هرې مسلې جوابات په ذریعه باندې تاسو د هرې مسلې جواب ملاویږي. زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره سیف کړئ ولیکئ 091 نمبر دی او څومره ملګري زموږ د ټلیفون په لاین باندې راځي هغوی جوابات تاسو ژر کړي انشاءالله لکه بله ورته د هغوی جوابات فرمایي. بلې څه زموږ ټولو نه هغه خبره دا ده چې اکثر د بعضې ملګري اسلامي شعار دي هغه پروګرامونه دي هغه په یوټیوب باندې دي یوټیوب باندې چې کېږي هغه تقریبا 1000 ته همدغه ورسېږي ملګري ورسېږي هغه مخکې راځي او په یوټیوب باندې زموږ دا ورلګ کم زموږ ټولو ملګرو ته پکار دي چې پیج دی ځان سره سبسکرایب کړئ غلام فرید حقاني صاحب په نوم باندې ځان سره سیف کړئ او سبسکرایب کړئ. زموږ سوالات جوابات ډېر دي نو باقاعده به د پروګرام دعا دي خبره چې موږ لرو نو بیا یو څه تاسو وران په تاسو کومه پروګرام او ګوري ځان سره د خپل ملګرو سره په کومه کې شریک کړئ. تاسو په دې باندې پوره پوره کوئ. وایي سم دا پروګرام هغه څه زموږ ملګری دی کرکنه او زموږ دوست دی هغه یو دا ضروري تپوس کوي فرمایي وایي د قرباني کومو خلکو سره جایز ده او کومو سره ناجایز ده. اگر چې دا یو ځل د جواب شوی او بل دا فرمایي د نصاب د قربانۍ څه شی دی څه حکم دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرباني چې کومو کسانو سره پکار ده او کوم سره نه دی پکار دا خو په پیج کې د دې باندې ویډیو شته ده پیج لایک کړئ ویډیو وګورئ دې کې موږ تفصیل بلکې اجمالا موږ نمونه ذکر کړي چې چا سره قرباني ما کوي چې قرباني او د قربانۍ نصاب او د زکات په نصاب کې فرق دی. دې ته ډېر سوچ او غور وکړي. بعضې خلک وایي چې په ما زکات فرض نه دی اوس قرباني را باندې فرض دی. نو دا خبره غلطه ده، سوچ غلط دی. چې څوک فطرنه ورکوي په رمضان کې سرسیا چې ورکوي هغه به قرباني هم ورکوي. قربانۍ دپاره غیر نامي یعنې هغه د زکات ولې چې کومه نصاب ده په هغې کې هغه سلسلونه باندې زکات فرض کېږي چې هغه مال تجارت وي یا زیاتېږي 10,000 15,000 زیاتېږي او قربانۍ کې دا نصاب نه دی تا سره چې داسې مال دی چې هغه زیاتېږي نه لکه کپړې در سره زیات وي فریج دی در سره موټرسایکل دوی در سره دي سایکل در سره دوی کور در سره دوه دي دوه پورشونه دي ځمکه در سره د خپل ضرورت نه زیات قربانۍ کې به دا هم حصه وي. لهذا قرباني یعنی هغه چا باندې واجبه ده چې څوک سرسیا ورکړي فطرنه ورکړي. لنډه خبره به مونږ مختصره خبره او زکات ته پر خپل نصاب نو څوک چې چا سرسیا ورکړي او قرباني کولی شي نو هغې دپاره قربانۍ دپاره د بانې نه لټي قرباني دې کوي. امید دی چې دغه جواب
محترم محمد سید تاسو کې د هغه ډرامې باره کې تاسو زمونږ په پیج باندې په دې باندې هم تفصیل شته چې ارتغرل چې کومه ډرامه ده په دې موږ تفصیل کړی او تا بیا سوال کړی هغه پیج ته لاړ شه چې ارتغرل ډرامه کتل مسلمانانو د پر روانه دي ډېر شری امور دي که څوک وایي چې دې کې لږ شان کم دي نو دا کم په وجه باندې دا یو سازش دی هغه مسلمانانو دپاره چې هغه سره فلمونه او ډرامې ګوري نه اول یې په دې عادت کې چې دې کې لږ ګناهونه کم دي جهاد مسایل دي چې په دې عادت شي نو بیا هغې نه بعد په دا فلمونو روانو لکه مشران زمونږ کتلي وو په کلیو کې مشرانو به د فیسبوک او د موبایل نه منډې وهلې چې کله لږ شانتې په عادت شول که نه اوس فیسبوک ښه کوي سپینې ګیرې نو عادت یې خرابوي نو ارتغرل ډرامه کې فایده نشته نقصان پکې ډېر دی او که ته وایې چې جهاد جذبه پیدا کوي نو کم کسان ارتغرل ډرامه چې وکړه څوک کسان افغانستان ته لاړل او څوک کشمیر ته هغې لس پورولی دی نو دا ډرامې د جهاد جذبه نه کوي د فلمونو جذبه پیدا کوي چې فلمونه بیا وروسته کوي جهاد جذبه قرآن پاک پیدا کوي بیانونه پیدا کوي دعوت تبلیغ پیدا کوي دغه ډرامې مه ګورئ ډرامه چې شپه نوم هغې به جهاد خو ډرامه شو د ډرامونو او د لهو لعب نه قرآن کې مسلمان الله معنی کړی ابو ریحان صاحب اواز وایي چې ټیک نه دی اواز ټیک دی ځکه چې مونږ لږه نوره خرچه وکړه د نیټ باندې پهله 2 درجې و نیټ زموږ سره اوس 8 دی که 10 درجې شو او اوس خو پکار دی چې اواز راځي مولانا صاحب اوس زموږ نیټ چې دی 8 درجې شو پرون پکار دی چې اواز صحیح شي بیا دې پسې جسم محترم دا اهم سوال دی د دوبۍ د اصل کې د همبو دوبۍ نه د فیروز ملک صاحب تپوس کوي وایي زما 2 خوریانې دي هغوی دواړه خاوندان وفات شوي دي او هغوی چې د کوم ماشومان دي یتیمانان دوی سره زه امداد کوم او په کومه طریقه ورسره وکړم کوم نه لاندې د مولوي صاحب په پټ شي چای وڅښه په قرار تا لیکله دې دا وایي چې زما 2 خوریانې دي دواړه خاوندان وفات شوي دي او د هغوی چې کوم ماشومان یتیمانان پاتې شوي دي زه هغوی سره هېڅ کوم امداد کوم نو په کوم نیت باندې ورسره امداد وکړم دا خوریان دي خوریانې دي او نو په هر خوریینو باندې خو ستاسو په خور باندې چې د هغې باندې زکات هم کېږي او نوره خیر خیرات او نفلي صدقې ورسره ورکوه او تا باندې ډبل ثواب درته ملوي د رشتهدارۍ هم پلو د صدقې هم یتیمانو په سر باندې چې لاس دې څومره کې هم درته دومره نیکۍ میلاو شي لکه سر لاس لاندې څومره وخته راکړي څومره تعاون ورسره وکړي الله پاک په دې ډېر زیات خوشحالېږي مولانا ذکر الله صاحب د اخناف نه دا هم سوال کړی دی چې د مړي لپاره چې کوم کورنبیروس باندې د خلک خیرات کوي دا څه حکم لري ذکر الله صاحب ورسره وضاحت راکړی چې زموږ په شفقدر علاقه کې چې هلته یو پیر هم دی ځان ته وایي خلک ورته وایي مفتي هم دی هغه په دې باندې خاموشه دی ګویا که خلک وایي چې دغه شی جایز دی چې په لومبۍ ورځ باندې مړی چې کله ښخ شي په لومبۍ ورځ باندې خیرات کوي او بیا پکې تداعي یعنې خلک رابولي او رابوللو دپاره ګیلاسه استعمالوي چې په خپله باندې اعلان نه کړي په بل چا باندې اعلان نو علت او مقصد خو دا دی چې په اوله ورځ به د مړي چا ضیافت نه کوي د مړي کور والا دا خو به غمونه چې کوم دی هغه به کوي غم به مرستي په اوله ورځ باندې ځکه کتابونو لیکلي چې دی په اوله ورځ باندې په کور کې څه پخوي نه ګاونډیانو له پکار دي چې دله خوراک راوړي ګاونډیانو له پکار دي چې د مړي کور له خوراکونه راوړي او دغه پیر او دغه مفتی زمونږ په دیوبند کې البته داسې پیران هم شته چې هغه دیوبند لیبل یې په ځان لګولی او دي دیوبندیان فارغ شوي دي ښه قابل دي خو د څه مفادو د وجې نه بریلیت طرف ته اواز نه راځي څه مفادو په وجه باندې بریلیت طرف ته مایل شوي دي نو دا د بریلیت هغه دی چې په اوله ورځ باندې چې مړی ښخ شي ښخ کړي نو ته خیرات ته خلک راغواړې دا خیرات جایز نه دی اواز صحیح شو که نه کلاو که اواز باندې څه مسله را لږ اواز مونږ چک کو انشاءالله بیا تاسو ته دوباره بیا د جواب درکو لا اله الا الله محمد رسول څنګه شو اواز ته اواز وکساتې کې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد اواز کې څه مسله شته کدا دوباره مونږ سر نه بیا شروع کو د پرو ټیک دی مله ان شاء الله نو اواز کمزور دی کمزور په دې کسانو هغه کمزور نه
आवाज اول چک کوي بیا نه باندې دا مونږ आवाज مایک نه دی مایک نه دا خوسته صحیح شو او صحیح شو ها معذرت کوم نو په اوله شپه باندې په اوله ورځ باندې مړی په کور کې خیرات خوړل دا ډیره غیر شرعي عمل دی او کوم مفتی او کوم پیر چې تا شب قدر کې ذکر وکړو دای په خاموشه دی او خوري ور سره کینی نو ما خو درته وایي زمونږ پیران صاحبان نیم په نیمه داسې دي چې هغه بریلیت طرف ته مایل شوي دی دیوبند په لیبل باندې پیران او مونږ استاد حسن جان صاحب رحمت الله علیه الله دې په در رحمتونه نازل کړي نو هغه په خپل ژوند کې بار بار وی شي دا تبلیغ ولا کار کوي او د کې ستا عقیده قطعا نه خرابېږي د تبلیغ په کار کې تصوف کار ډېر بهترین کار دی خو زنو پکې عقیده خراب شي لکه تا چې د کم ذکر وکړو د پیر صاحب او د نورو نو امید دی چې جواب بدله ملو شي لیکل مو کړي مولانا صاحب مفتی صاحب محترم زمونږ بل ملګری دی تپوس کوي وایي چې دا لاندې چک په مولوي صاحب چې کې به دستخط ته کوي لاندې لاړ شي او بوس کې به لاړ شي ها لاندې دغه ته ورشه مفتی صاحب زمونږ بل ملګری تپوس کوي هغه دا وایي چې دا درځي د مول دم په واش ها زمونږ یو بل ملګری دی اهم سوال کړی دی وایي چې د بعضې ملګري په جومات د پاسه باندې به هغه د اوس را جمع کوي لمونځ کوي د جومات د پاسه لمونځ کول ټیک دي جی جومات چت وي که لاندې ټول د جومات حکم لري جومات په چت باندې بغیر د 100 زر نه لمونځ کېږي او لاندې کېږي هېڅ قسم قباحت پکې نشته شاکر الله صاحب وایي د فرض لمونځ نه پس دعا څنګه ده کولی شي نه شي کولی او څومره به کوي د بعضې خلک لمونځ نه پس مخ راواړوي او څوک سنتو نه بعد کوي څوک فرض او فرض نه پس پکاره که سنتو نه پس پکاره نه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د فرض نه بعد اجتماعي دعا روایت شوې ده چې حدیث کې راغلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرض نه بعد اجتماعي دعا وکړه عمل د نبی علیه السلام او نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دته شربات ورکا دته او په شربات اوس او دویم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم دغه نه د عملی تور روایت شوی چې سنتو نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا کړي اجتماعي خو البته دعا قولی حدیث کې شته د دعا فضیلت راغلی قرآن او حدیث نه ثابت دی که څوک په هر وخت کې التزام یې نه کوي که د سنتو نه بعد کې که فرضو نه بعد اجتماعي کې خو التزام یې نه کوي نو بیا خو جایز دی ثواب دی پکې او بل دا چې بهتره دا چې د فرضو نه بعد وشي اجتماعي دعا او که سنتو نه بعد نو بهتره دا چې د سنتو نه بعد اجتماعي دعا وشي ځکه چې سنت دا مکملات فرض دي چې فرض وکړي هغې نه بعد سنتو کې لمونځ مکمل شو یعنی فرض په دې باندې کامل شول چې سنت ته ادا کړ نو هغې نه بعد بیا حدیث کې راغلي چې فرضو نه بعد دعا قبلیږي چې سنت هم وکړي فرض مکمل شي هغې نه بعد اجتماعي دعا وکړي نو دا ډېر بهتر دی نو امید دی چې جواب به ملی شي د ملګري دوباره بیا کار وکړلو هغه وایي چې دا کرمۍ په موسم کې لاندې جومات حال مکمل خالی وي او بره جمع کوي نو جمع کول بره وایي ټیک دي جی که لاندې جمع کوي او که باندې جمع کوي د جومات لاندې حصه باندې حصه تخانه د ټوله جومات حکم لري هېڅ قسم قباحت پکې نشته اشکال دلته راځي که د ملګري دا اشکال وي چې ځنې خلک لاندې یعنی امام ولاړ او ځنه بره خېږي دا اشکال په کار دی چې وشي اول لاندې سې انډک کړی شي بیا د بره وخېږي او که نه که څوک داسې نه کوي بره خېږي بیا هم لمونځ ادا کېږي زمونږ چې کوم خلک ملګري پروګرام اوري دوی ته زمونږ دا خواست چې دوی لپاره د آخرت ګټه دا ده چې زمونږ دینی پروګرامونه څومره زیات وي شرکۍ دی چې شرکۍ دا دوی لپاره صدقه جریه هم ګرځي او چې زمونږ پیج لایک کړي زمونږ چینل سبسکرایب کړي صدقه جریه دا مړ یې هغې نه بعد به تا ته ثواب رسي دا مسایل چې یو څوک زده کوي څومره د نفلو برابر سوه بلکې زده کړه چې دا که نه د علم زده کړه دا د شهدا کرامو اجر الله پاک خلکو ته ورکوي نو تاسو فیسبوک نه فایده وشته کوئ زیات نه زیات دغه شیر کوئ دغه سوال نو کم ځای رسېدي او چې دا ماته یاد دي چې د هغه تپوس کوي د سید نور افریدي صاحب وایي چې کله امام صاحب په غلطۍ کې د نماز جنازه کې 15 تکبیرات وایي 15 تکبیرونه باندې جنازه کېږي او که نه کېږي دلته یو شریف الله خوږواني پکې پاتې شوی
فرمایي چې مولوي صاحب ته وایي چې افغانستان ته جهاد ته لاړ شي دلته کافر ژوند کوي ما کله ویل چې افغانستان ته جهاد ته لاړ شي څه دروغ وایي د الله بندګانو مسله اورئ په ډېره په غور سره یو ځلې پوه نه شي نو دوباره بیا واوره نو ما ویلې چې افغانستان کې جهاد د افغانیانو طالبانو علما کرامو په وینا باندې فرض دی د افغانیانو باندې فرض دی پاکستان خلک په افغانستان ته نه ځي پاکستان خلکو په افغانستان کې څه کار دی چې حکومت اجازات پاکستانیانو ته نه ورکوي من سلازي په افغانستان ته ما دا ویلي دي نو چونکې کومه ویډیو کتا اورېدلې دوباره واوره افغانستان کې د پاکستانیانو څه کار نشته سجاد حسین صاحب تهجد المنز سره نه کیږي تهجد جمع سره نه کیږي د باره کې څه دلایل وو نبی علیہ السلام نه دی کړی کنه نوافل د ترونه علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل تهجد سره نه دی راغلی جمعات سره نه دی راغلی تهجد او نفل جایز نه دی او کور کې نلره کوایسو مولانا صاحب په حضر حیات محمدی باندې رڼا واچو جمعې سره نه کیږي د باره کې څه دلایل واسد افریدی صاحب مولانا صاحب په حضر حیات محمدی صاحب باندې رڼا واچو نو په تیارو باندې څوک رڼا نشي اچولی دغه عقیده د تیارو عقیده د پدې باندې رڼا راځي نه رڼا پخېږي نه سجاد خان صاحب وایي چې پیر صاحب الرحمن عقیده لار والا پسې لمونځونه کیږي که نه که نه پیر صاحب الرحمن عقیده د چا چې وي نو هغې پسې څنګه لمونځ کیږي خو د بریلیانو د مشرکینو شرک عقیده لري سیف الرحمن کم کتابونه یې لیکلي دي هغې نه خلک انکاري دي چې دا د کتابونه نه دي خو پیر سیف الرحمن خو ما په خپله لیدلې مزه خپله ورسره ملاو شوی چې هغه به د خپل ځان نه علاوه ټولو خلکو ته حسن جان صاحب زمونږ استاد دی هغه ته کافر وي بجلیګر صاحب ته کافر وي زه هغه سره خپله ملاو شوی که کتابونو نه څوک انکار کوي نو هغه سره خو زه 4-5 ملایان مونږ ملاو شي وو ده به ټولو حسن جان صاحب ته ټولو ته کافر وي جی محترم دا اهم سوال دی د کوټې نه ګلامه صاحب تپوس کوي وایي د اکثر ملګري په غوا کې یا مطلب په غټ سروي کې و قربانیانې کوي نو دې کې و قرباني مړي دپاره څوک ونیسي جی نو نیوي شي بالکل مړي دپاره قرباني نیولی شي ثواب ورته رسي نو هغه کې حصه نیولی شي څوک چې مړي دپاره قرباني نسي نبي علیه السلام دپاره نیولی شي خپلو مړو نورو دپاره قرباني نیولی شي دې کې اجر ورته ملوي ساجد خان صاحب جواب ملاو شو سردار خان صاحب څه فرمایي سردار علي صاحب د چا په سترګه چې دانا ختلی وي ستن سوي اول څنګه دی دا خو یو طریقه علاج دی چې چا په سترګو دانا راختي نو څوک د ستن پې راځوړن کی نو دا خو د شریعت سره څه کار نه لري دا خو طریقه علاج ده که دې سره د سترګه ښه کېږي نو دا کار کوه طریقه علاج ده او که نه ښه کېږي مایه کوه نو کومه علاجن چې څوک کم کار کوي هغې د شریعت سره څه کار نشته ښه فضل وهاب جی آئی بجوڑ نبائی جان میت کو تدفین کی وقت تلاوت کرنا حدیث کی روشنی میں دلائل بیان فضل وهاب صاحب بجوڑ نه چې مړی وشي هغه خخ کړلی شي تدفین په وخت یعنی خخ کړلی شي نو هغې ته تلاوت کوله دا حدیث نه ثابت دي چې نبی علیه السلام فرمایي چې بیا چې کله مړی غشي نو سورة البقره حدیث کې راغلی او اول او آخر وایه او بله دا چې دا حدیث کې راغلی چې مړي سره دومره ایثار شي لکه یو اوښ چې ذبح کې چې کله تدفین نه بعد اوښ چې ذبح کې نو هغې باندې څومره ټایم لګي چې دې سره هغه ټایم خو ته به ذکر کوې تلاوت پکوې چې ته مړي ته ایثار شي نو دی وایي خپل خپلوان راته تلاوت کوي انسیت یې بل جهان ته لاړو نو بل جهان کې د دې بلد شي لږ شانت نو خوشحاله چې ما ته خپل خپلوانه ولاړ دي ناست دي نو دا حدیث نه ثابت دي چې هغه ته تلاوت پکار دی چې وشي تلاوت او ذکر او اذکار او هغه دپاره دعاګانې نبي علیه السلام به هم ذکر او اذکار او استغفار وې تدفین نه بعد مړي دپاره سید نور افریدي صاحب مالا جواب را نه کم سوال دی چې کوم جواب در عیسی خان صاحب نفل المنځ تهجد المنځ همیشه په ناسته بغیر عذر کیږي همیشه بغیر عذر نه په ناسته باندې کیږي او همیشه دپاره نیم ثواب دی نفل المنځ چې څوک په همیشه په ناسته کې کیږي خو لیکن نیم ثواب ورته ملویږي او واسد افریدی صاحب جزاک الله پرویز خان صاحب محمد اصغر صاحب رشته د پاره وظیفه وخه دغه ته مولانا صاحب ته ورته دلته راشم ټلیفون تا ټن دا د ورکته د مسؤل نه دبل مګری ته وایا حاجی
چې محترم محمد اصغر دا پوښتنه کوي چې د رشتې دپاره څه وظیفه راته وښایي چې الله رب العالمین الله پاک ته ټولو مسلمانانو ښکلې رشته نصیب کړي چې چا رشته نه کېږي هغې دپاره یوه وظیفه ده چې الله پاک ښودلې ده. اول به وظیفه هغه ښایي چاته دعا چې الله پاک ښودلې وي، بیا به نبي علیه السلام مسنون چې نبي علیه السلام دعاګانو کې نه میلېږي، بیا اولیاء کرامو شکم اقوال. نو لہذا د په دې کې د نبي علیه الصلاة والسلام نه قرآن پاک کې راغلي چې رشته نشته یا رشته شته خو یعنی کامیاب نه ده، یا بچی نشته یا بچی شته او کامیاب نه دي، نافرمانه دي. دا ټولو لپاره ډېره جمع دعا ده. سورة الفرقان پارا نمبر 19 آیت نمبر 74 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. درې وره هر لمونځ نه پس وایه. دا سجاد دا بیا سوال کوي چې که د پی ټي آی والا د مندر افتتاح کوله نو هغه وخت کې مولانا صاحب په مندر باره کې څه ویلي دي؟ چېرته مندر خبرې جواب دې سوال بار بار هم راځي چې تاسو د مندر متعلق څه وایئ. چې زمونږ د مندر متعلق داسې وایي چې یو مسله داسې وي چې هغې کې ځنه علما اختلاف کوي، ځنه مسلک ولا اختلاف کوي، نو بیا هغې کې خلکو ته چانس وي چې هغې باندې عمل وکړي. وایي چې ماته ملایانو فتوا راکړې. نو د مندر متعلق خو الحمدلله ټول مسالک بریلیان پنجپیریان حتی چې هغه کسان چې د عمران خان سپورټ چې کوو لکه مولانا طارق جمیل صاحب، طارق مسعود صاحب، پنجپیر والا طیب صاحب، پنجپیر مشر، او طاهر اشرفي صاحب دا اول سر کې چې توی راځي، دا ټول چې د عمران خان سپورټ چې کوو دا د ټولو دا فتوا ده چې مندر جوړول په افغانستان په اسلام آباد کې جایز کار نه دی حکومت لپاره. او بیا د مسلمانانو په ټیکسونو باندې دا مندر جوړول په اسلام آباد کې ټیک کار نه دی. نو دې کې اشکال څه پاتې دی؟ اوس په دې باندې خو څوک اعتراض نشي کولی. اوس خو داسې مسله راغله چې اتفاقي مسله راغله، قرآن او حدیث نه ثابته ده چې مندر جوړول جایز نه دي. نو په دې کې بیا چې څوک اشکال لچا وي او څوک د چا اشکال وي او بیا ودرېږي عمران خان طرف ته یا چې هر څوک ته چې دغه مندر جوړوي، نو عوامو کې الحمدلله که پی ټي آی ولا دي که مسلم لیگ ولا دي که جمعیت علماء اصلاح ټول مسلمانان دي چې کله زمونږ ووټ کله یو ته ورکو کله بل خو کله چې د دین معامله راشي بیا الحمدلله زمونږ مسلمانانو کې په پښتنو کې دومره غیرت شته چې بیا په پرټۍ باندې یا باندې ودرېږو، بیا الله طرف ته قرآن طرف ته حدیثو طرف ته ودرېږو. د مندر مسلې کې هیڅ قسم اختلاف نشته، ټول علماء کرام وایي دا جایز. نو چې جایز نه دي نو پکار دي چې مونږ اسلامي غیرت وکړو چې هرې پرټۍ سره زمونږ تعلق چې عمران خان ته مونږ ووټ ورکړی خو په دې خبرې کې تا سره نه ودرېږو. که ودرېدې خپل آخرت په الله بندګانو خراب کړي، آخرت په قطعا نه خرابوي، دنیا دې خرابه شي خیر ده. که تا دنیا مفاد وي د پی ټي آی نه نو دنیا مفاد دې خراب که خو الله پاک ناراضه کوه، که الله دې ناراضه که نو دنیا به الله خرابه کی، آخرت به خراب کی. عمران خان چې دی الله پاک جوړ کړی دی، بیا الله را غورځولی هم شي، تا ته رزق او ما ته رزق عمران خان نه راکړي، الله پاک یې راکړي. نو امید دی چې په دې معامله کې به زمونږ ټول مسلمانان یو موټوي او درېږي به او مونږ وایو چې زمونږ د اواز څوک اوري نو په خپل کومنټس کې مونږ ته ووایي چې مونږ سره ودرېږئ. که څوک نه ودرېږي نو به انشاءالله مونږ دا کوشش کوو چې هلته به رسیږو انشاءالله او د دې بندولو به پورا کوشش کوو. معلومات ته وکړه جی محمد اصغر صاحب وایي، محمد اصغر صاحب تپوس کوي جی وایي داسې چې سړی قسمت بند وي یا ماته کاروبار کمزوری وي نور مسله وي هغې دپاره څه وظیفه راته وښایه چې الله رب العالمین چا چې کاروبار کمزوری وي دنیوي څه مسایل وي نو اودس چې وکړي نو اودس نه بعد ته وایي چې الله مغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، نو الله پاک په ګناه هم معاف کی او قربا الله ورکی او ان شاء الله الله پاک په رحم کوي. د مولوی صاحب سردار خان څخه تاسو کوي د ماشوم د لپاره تدفین په وخت کې تلاوت کول دا ثابت دي قرآن نه کنه؟ کم ماشوم چې مړ شي او غټ مړ شي ټول د لپاره دا ثواب دی، پکې مستحب دا دی چې په اول کې او په آخر کې سورۃ البقره اول او سورۃ البقره اخر وو. سجد خان صاحب تاسو کې مفتی صاحب دی وایي چې کله انسان مړ شي نو د خلک دایره جوړوي نو هغه ټیم کې اسکات تقسیموي، نو اسکات تقسیمول دا ټیک قرآن پاک نه ثابت دي دا طریقه کول چې کله سړی مړ شي نو خلک ګول دایره باندې کینی صابونونه او اسکات تقسیموي، دا خو ډېر د بېغیرتوب عمل کوي. دومره غټ پګونه یې په سر کړي وي لکه تلونه چې کسې
د خاص کر کې د بریلیانو صیفیان دا کار کوي دومره پګ په سر کړی وي ته به وایې چې دا پګ لاندې چې څومره د په مغزو کې به دومره علم وي لکه څومره پګ چې دی خو چې د کار ته وګورې د کرتوت ته وګورې نو پته یې ولګي چې د په د مغزو کې علم نشته چې مړی وشو نو ټولو نه اول پکار دا دی چې مړی چې کم میراث دی په هغې کې به اول د هغه تجهیز او تدفین غم وکړي او بیا به د هغه چې هغه څه قرض دی پې هغه به وګوري چې قرض څومره دی پې او قرض بیا څوک 2 قسمونه دي قرض اول دی پې قرض ثاني دی پې بیا هغې نه بعد هغه وصیت ته به وګوري هغه به په 3 تهائی کې هغه وصیت باندې عمل کوي نو دا کار چې کم چې دا چې مړی وشي دا کار پرې دی چې کم اسلام ویلي چې 3 څیزونو تاسو هغه وروکه په دې عمل نه کوي او په دایره د په قبرستان کې جوړه کړي صابونونه جیب ته منډې دا کار د اسلام نه دی د مسلمانۍ نه دی دا غیر شرعي کار دی چې څوک یې کوي جایز نه دی څه شي ولګي دا د انلاین ولې کې تاسو خو نه دی الله چې مناظرې ته درسو جماعت اسلامي ولا کسه داخلي مولوی لاندې بیا کوس کا مولوی سره دغه مشه چې بس داخلو مولوی لاندې نمبر باندې ما په نمبر باندې په واتس اپ میسج وکړ سره دې نمبر پوسټ شي څنګه 46 سلام علیکم خیر ټیک ټاک بهان مننان 731 السلام علیکم یو پی ټی آی ولوي 731 قسم بالله دا مسله دروغ د مړي سر ته تلاوت د حدیث کې ورته بدعت ویل شي کوي که څوک دلیل غوړي د نمبر رابطه وکړي دا خو سوال نه دی ستاسو سوال نه خو دا مشه تاسو په جواب ورکوي د موږ پروګرام خرابول حدیث شته د موږ ورته ویلي پی ټی آی ولوي چې کله د منظر افتتاح کېدله هغه وخت کې مولانا سي د دې جواب موږ در دا کوم ملګری چې دغه مسایلو باندې لږ موږ سره بحث کوي نو واسه کوشش کوي په پروګرام کې داسې سوالونه مه کوئ موږ سره دلایل موجود دي مولوی سره دلایل موجود دي د دلایل نه بغیر نه بیان ولا رجستر دي نو کوشش کوي داسې आवाज بالکل داسې سوالات بالکل مه کوئ چې باغې باندې نور پروګرام ته مسله جوړیږي موږ ته رجستر د اوس راوړی دی د عیسی خان صاحب مولوی صاحب تاسو کوي لاندې کوشش مولانا صاحب نه غبن ځان پوي کا تاسو رجستر نه راوړی بیا کار نه کوي په کارو کې رجستر تاسو لاندې کوشش مو وبوس کې بیا لاندې کس شته د مفتی صاحب بیا را شیخه جی وای محترم د عیسی خان تاسو کې د دواره توخه چې شیطانی وسوسونه او سوچونه نه مله پاک پامن کې ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا وای د لمون مخ کې چې په منځو درېږي نو درې وره دا وای چې ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم د سره وسوسه او دا سيزونه الله پاک ختمي आवाज वही صفا نه دی اوس صفا شو مفتی صاحب د کم دعای قنوت په کومه الفاظو چې مونږه روایت کړی د حدیث کې شته اسیر افریدی صاحب کا مقصد دا وی چې د دعای قنوت چې کم دی مونږ وای په دې الفاظو حدیث کې شته او شته او ځنه الفاظ یو حدیث نه راخستی دي او فقهای کرام او ځنه الفاظ د نورو حدیثونه لکه سبحانك اللهم مونږ په جنازه کې وای دا غي ځنه الفاظ یو حدیث کې دي او ځنه الفاظ بل حدیث کې دي راغلي حدیث کې دا سی چې تاسو ثنا وای نو ثنا کم الفاظ بهترین الفاظ دی حدیث نه ثابت دي هغه فقهای کرام راخستی سبحانك اللهم یاد هغه جنازه ولا ثنا ته جوړه کړي دا سي دعای قنوت کې چې کم بهترین الفاظ دي هغه فقهای کرام را جمع کړي دغه دعای ته جوړه کړي اللهم اغفر لحينا وميتنا دین علاوه نور هم شته هغه وای ځانته هغه ویل شي دا ډېر بهتر دي غوړه الفاظ دي او دا وی جهان زیب صاحب چې دا جینای ولا خلق چې دا د حلق ولا خلقونه روټي خوري دا ډېر به غرتوب دي چې جینای ورکای دا خو رشوت ته یعنی هغه جینای خرڅه چې جینای والا در کوم چې تماله روټي زما ملمنو ته ملمنه بیا مارا غوړه چې مثلا ته ضیافت نشي کوای نو بیا ما ملمنه را غوړه خبره ختمه چې ملمنه در غوښتي د خپل کور نه غو ضیافت او کمل مستیا او کدا سنت دي د الک کور نه چې تا د ګونه رازي نو دا تا د پر هم حرام دي سو کی چې خوري ورته ناسي یا نو هغه د پر هم ټیک نه دي مولانا بخت شیر رستمی سے مفتی صاحب د اسقاط مسله پورا مکمل بیان کړي د اسقاط مسله موږ مکمل بیان کړه چې دا کما هله اسقاط د غیر شرعي ده او یا کم خلک چې کوي دا د شریعت
مطابق نه کوي بلکې غیر شرعي ده جایز نه ده نن سبا بالکل دې ضرورت نشته که مکمل یې مونږ بار بار پروګرام کې بیانو چې کله حیله اسقاط علماء کرامو په نور الزاح وغیره کې ذکر کړي په غټې مې ضرورت او پیسې به پوره کېدې نه هغه به تجهیز او تدفین هغه نه بعد مړ چې وشي نو 3 سيزونه ورته هغه طرف ته یعنی لګو شي په هغه باندې تجهیز او تدفین او دین بیا 2 قسمونه دي قرض اول قرض نن به ان شاء الله مونږ په کلاس کې دا وایو دا سبق په وایو نو دا دین 2 قسمونه ورته متوجي شي او دریم نمبر وصیت هغه په 3 تهایی اوکې د میراث مسله باندې مونږ ذکر کوو او ان شاء الله مونږ به وي چې په هر هفته لګ وایو نو په هفته کې په شپږ پیریډونو کې دا ختم کو میراث ډېر آسان دی میراث ولا مس او ډېر ضروری هم دی نیمه علم د میراث نور علم یو طرف ته د میراث بل طرف ته دا نیمه علم ورته نصف العلم ورته وي نو اول خو به ته دې ته ګورې کته بس قات طرف ته منډه کې په قبرستان کې به ناس سبونه تقسیمای دی الله باندې د مړي میراث باندې حمله شروع کړي یتیمانو په نو دا بکار نه دی دا میراث دا اسقاط ولا کار چې څوک کوي هر څوک یې کوي دا بدعتیان دي د انجینیر مرزا په باره کې څه تحقیق دی هغه خپل گمراه دي نوغه پر تحقیق څه ضرورت دی گمراه دي بلاره دي مرزا انجینیر د 1400 سال نه تر اوسه پورې 1400 سال نه تر اوسه پورې بس څوک یو عالم خدا سی وی چې هغه پس سړی لاړ شي هغه عقاید درست وي د مرزا په خیال کې داسې یو نشته کني داغه نه تاسو کو چې داسې یو کس او خای چې هغه مطابقه استا عقاید وي د خپل استادان دی هغه سره د اختلاف دی زبیر علیزی سی وغیرہ نو مرزا خپل یو گمراه کس ته چې 1400 سال نه تر اوسه پورې مسلمانانو سره د اختلاف دی یا خدا ټول خلک به گمراه تر اوسه پورې چیر روان یا به د گمراه دی یا د سره یو کس موافق نشته د داسې کس نشي خدای چې دی وجه د عقاید درستی پس روان وای زمانہ علاوه د شاه عقاید هم درست نه مرزا داسې وای نو هغه تقیاباس شیا دی رفضی دی جی دا یعقوب خان وای د جاپان نو وای کچرته پکې کې بسکټ وغیرہ کې داسې سیز استعمال شي چې هغه خوراک ډېر وخت پورې خرابېږي نه او هغه سیز د غوښې نه جوړ شوی وي او غوښه پته هم نه لګي دا ټیک شی دی خوراک پده که حرامه د څنګه دی د خوراک به موږ د پاره ټیک دي کنه کم سیزونه چې د خوراک دی پاغه کې خدا سیزونه یعنی هغه الکوهل یو قسم دی چې هغه د انګورو نه جوړیږي د غنمو نه یا د کجورو نه جوړیږي هغه ارزان هم دی او د انګورو شراب چې دی ګران دي سوکې په دې کې نه شي په د خوراک سیزونو کې د خرابولو د په دویانې مویانې شوي نور خور په دې کې د هغه شا الکوهل چې د کجورو نه یا د غنمو نه جوړي دغه استعمال روا دی او د انګورو ولا چې کم شي کې استعمال یو دومره په قدر چې هغه نشه کوي به حرام دی او که دومره په قدر چې خرابېږي نه نو علماء کرام ویلي چې د دې استعمال بیا جایز دی خو د انګورو ولا شراب څوک نه استعمالي د څومره پروډکټس چې دي په دې کې د غنمو او دغه ولا استعمالي او دی وایي چې داسې شی وي چې هغه غوښه سیز وي داسې خو په سیز نشته ده چې هغه خرابېږي نه غوښې نه جوړ شوي نه شراب پکې استعمالي الکوهل چې هغه جایز دی او جاپان کې کتا ست داسې حرام غوښې ملويږي چې هغه ذبیحه نور هغه کړي یا زناور داسې چې حرام هغه مخوري سبزی خوري د خوغه نزان بچ کوي او مخکې مولانا صاحب په خوب کې چې بل خوب کې محمد سلام ویني څنګه دی چې بل خوب کې مولانا صاحب په خوب کې چې بل خوب کې محمد صلی الله علیه وسلم ویني دا سوال خو څنګه دی مقصد دا دی چې نبی علیه السلام ویني نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې خوب کې څوک وګیني دا ډېر مبارک کس وي د تبع الله پاک په سنتو باندې اگر چې اوس دا حالات سرنګي خو انجام به درست وي ان شاء الله چې نبی علیه السلام خوب کې څوک ویني الله پاک ته موږ ټول تر ویني ان شاء الله او توحید یار سه وی چې ماشاءالله جاپان سے کچر ته کیک بسکټ وغیرہ کې داسې شی استعمال شي چې خوراک ډیر وخت پورې نه خرابي او ها غوښه نه جوړوي چې غوښه نه جوړ شوی حرام سیز وی پکې نمای خوره اسلامی بینکاری کیسه اسلامی بینکاری خو ټیک تا خو اسلامی بینکاری چرته ده د دې پته نه لګي ځکه چې ار یو بینک ته اسلامی بینکاری دوا کوي خو پکې یو مفتی او عالم پکې ناس نه دی ټول یې دوا کوي چې را مونږه اسلامي بینکاری کو خو بینکاری کوي نه اسلامي ده صحیح ده جسم محترم د اچینی نه محمد اسرار صاحب تاسو کوي وای ما د مخکنه منت منلې و چې ما د کله لپاک زویرا کې نو زه محمد نوم پیګم چې الله رب العالمین مال و زویرا کو نو ما په وس حمزه نوم یې خېده
نو وی چې ماته مې پلار وی چې نه پلار مې وی چې حمزه نوم پکې ده، نو وی د باندې زه محمد حمزه نوم متغسل شم او محمد حمزه نوم پکې ده چې یو ځل دی واده وکړ دی الله سره چې محمد نوم پکې ده، ورستو دی نوم بدل ک نو دا چې ته الله سره واده نشي پورا کول نو انسان سره به پورا کوي دی الله بندا محمد نوم پکې ده د پلار ته دی وای چې خپل کار کوه چې پلار دی محمد حمزه نوم خو پتا دی یخوي ها یا پتا دی بدل کی خو تب محمد په خپل ځوانه کې ده. بل سردار خان تپوس کوي سردار علي خان وایي کنه د مدرسې چې کوم طالب علم دی هغه باندې اختر کیږي کنه کیږي کاروبار نه وي چا باندې د مدرسې طالب علم باندې لکه اختر قرباني چې هغه کاروبار نه وي د پلار جایداد هم نه پاتې شوی. مدرسې طالبان یا د جماعت امامان چې هغه خو صاحب نصاب نه وي اکثر دا سوي چې په غو باندې قرباني واجب نه دي او چې څوک چا باندې واجب هغه غوته مسله به معلومه خپل بیا هغه قرباني کوي چې څوک نه کوي هغه باندې واجب نه وي نو لہذا هغه ته لاس نه دی ول پکار هغه په مسله باندې خپل خپويږي عالمان او طالبان. دا یو کس چې تاسو کوي محمد جوړونو مسله د ماته وظیفه راکړه بسم الله الرحمن الرحیم دریواره چې کم زید دردونه بسم الله الرحمن اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دا و په روايه الله پاک په درو جوړ کی. مولانا بخت شاید رستمی صاحب وی طریق مروجه چې کوم بدعت دی د هیله اسقاط د بدعت دی بالکل بدعت دی مروجه طریقې باندې چې څوک مکمل بدعت دی مدرار صاحب نمبر باندې د داخلي مونږ اخلو مدرار صاحب واتس اپ نمبر کولاوي یا کې د شنن مصروف وي ابو سجد ورغزي صاحب مفتی صاحب د پنځ پریانو ترجمه ده جواب مونږ کړی په پیج کې وګوره په دې باندې مونږ پورا تحقیق کی خبره کړې ثنا الله شبیر سے قرآن حدیث کې شته د دلیل اوس دغه وګړه وهابي ته چې ملګرو هر مسله قرآن او حدیث کې شته د دنه دلیل تپوس کوي اسه فتوا ورکول آسان دي خو دلایل پکار دي چې هر کوم مسله په قرآن او حدیث کې شته نو اوس په کومنټس کې مونږ ته ولیکا چې ته امام په اوچته आवाज سره وایي چې الله اکبر او مقتدی په پټه باندې وایي چې الله اکبر دا قرآن او حدیث کې راوخه صحیح ده کنه او سره ابدار ته خو چې په قران کې راغلي چې المنز فرض دی المنز فرض دی هر سړی منی کړه په قران او حدیث کې خو چې هغه کې راغلي چې المنز په تاسو باندې فرض دی په بل لفظ سره به نه خای په کتاب سره او په دې خو دنیا الفاظ منارز په دې الفاظ سره به خو چې المنز فرض دی دا ولي کا دا اسانه خبره ده یا وای چې په دیار لس فرض په منځ کې دا راته خو په قران او حدیث کې ولې خلق خطا کوي وهابيانو خلق چې منظوره شروع کی تاسو ورپسې ورشي چې المنز نه کی چې څوک المنز نه کوي یا جمعه تراوله د ټولو خلکو المنځونه کیږي د احناف المنځونه کوي په دغه خنکابه کې څوک په سن ورته وي تاسو دلته کې په جمعتونو کې پور پس روان چې المنځ نه کی د وهابیانه او بیا چې ور سره کینه چې را د دلایل ور سره پیش کوي خلکو ته خاين خلک وي تاسو فرقوریت پیدا کړ فرقوریت نه دی وي تل مون نه کیږي استای د پلار مون نه د شوی د نکد نه د شوی خپل مور پلار ته مشرک وي استا مور پلار ته مشرک وي نو دته به جواب نه ورکای به تاسو وای چې ردی ته جواب مور وهابیانه نو ارچته مشرک وای دا تقلید کی او حدیث کې رغلی مسلم شریف کې چاته د کفر نسبت کو اته ته واپس راځي چې مسلمان ته دی نو تکفیری فرقه خوارج دي خوارج شدي حدیث کې رغلی چې غابه المنظوره هم کوي او تلاوت په خپل انداز سره کوي صفه صفه مخونه به پګړای به وي ټوپای به پسر کړي رومالونه به د خزو پشان پسر راچو قران پاک په مړای کې بلاندې نه تیریږي د دوی لاندې بنز یعنی قبولیت درجه ته بنرس ډیر دینداري وي وهابیان تاسو ګورئ څومره دیندار یعنی ظاهره باندې او د خلکو تکفیر کوي دا خوارج دي داعش دي نو مونږ به دا نه وای چې د خلکو نه ځان وسره کنه وای چې مونږ ځان ته نه سره نو بچی مو بوز یالته خودکش حمله به پوکي په مسلمانانو باندې په افغانستان کې طالبانو خلاف دوی جنگي د مسلمانانو خلاف دوی جنگي داعش د الله بندگانو د میسج کې را لګل چې هر مسله قران او حدیث کې شته هر مسله په قران او حدیث کې اجمالا شته خو تفصیلی نشته تفصیلی فقه بیان کړه کني ته ما تاسو وها چې په قران پاک کې راغلي حدیث کې چې په منځ کې دیار لس فرض دي 15 وخت المنځ کای دا په قران او حدیث کې وخا چې راغلي چې المنځ فرض دي ځه چې نه شي خدای د الله باندې غلې کینا خلیته د لکشن ته ماسک واچو او مونږ د پروګرام ته پرې چې خلکو ته مسلې وخو او وای چې خولا ستوي خولا دته وای چې وزن نه دا چې هغه تنګي خون نو تنګي حق نه ادا کوي شرعي کوم حقوق نو خزه بلاړه شي عدالت ته یا قضیه ته
نو هغلته به خپله دعوا دایره کړي چې خبره صحیح ثابته شي نو بیا به خوله ورکړي. خوله کې به هغه مهر چې کم چې دا ښځې ده هغه به خاوند له ورکړي. که خاوند وایي چې نه زه خوله فری درکوم مهر درکوم نو خو بیا جایز دي. خو چې فیصله کوي نو بیا به مهر ورته خاوند چې طلاق اخلي خوله اخلي نو مهر به ورته پرېږدي نو بیا آزاده شوه. مفتی صاحب محترم د توحید هم دعا کړې ده الله پاک دې الله دې عمر کې برکت او د میا فیصل صاحب وایي دارالاسلام څخه حکم لري. پاکستان چې دارالاسلام نه دی اسلامي ملک دی. دارالاسلام هغه ملک ته وي چې په هغې کې اسلامي نظام نفیذ وي مکمل. او پاکستان شو اوس افغانستان چې دارالاسلام دی په هغې کې ځینې ځایونو کې ډېرو ځایونو کې د طالبانو اسلامي نظام نفیذ کړی. افغانستان دارالاسلام دی. پاکستان اسلامي ملک دی خو دارالاسلام نه دی. سعودي دارالاسلام نه دی. دوبۍ دنیا کې دارالاسلام چې دی صرف افغانستان کې دی. نور څومره دي اسلامي ملکونه دي مخصوص چې کوم طالبانو سره دي کنه او چې طالبانو سره نه دي خو دارالاسلام خو دارالامریکا دی امریکا. جی بل مولوی صاحب د خاص سوال دی. مشهود خټک صاحب وایي مولانا محمد خان شیرانی صاحب د جهاد ته چې کوم دی د افغانستان او فساد ویلي دي تاسو دې باره کې څه وایي؟ شیرانی صاحب خپل تفردات کویلی وي نو ګمراه دی کنه. شیرانی دی که څوک دی دا دیوبند ولا خو مونږ غلطه خبره کوي که دیوبندي بیا مونږ نه مفهوم مونږ څه وهابیان خو نه شي وهابیان باندې پردې یا وهابیان رو که دا خبره بل فرض کړي وي شیرانی وي او که ایرانی وي چې دا خبره کړي چې افغانستان کې طالبان جهاد نه کوي دا فساد دی نو دا شیرانی په خپل باندې ګمراه دی بلاره دی قرآن او حدیث باندې نه پوي. نو چې په افغانستان کې جهاد فرض نه دی په طالبانو باندې چې امریکای نیول نو کله فرض کیږي بیا خو انډیا ته مونږ د ملک ورک مونږ باندې فرض نه دی. انډیا چې په مونږ عملاو کینو په مونږ ولې ورسره تخپل دفاع چې کین دفاعي جهاد ته فرض نه وای نو بیا اقدامي ته کله فرض وګای. یو اقدامي جهاد دی چې ته اقدام کوي په کفارو باندې دا هم فرض کی. یو دفاعي جهاد خپل دفاع چې کای نو دفاع خو پتا باندې خپل فرض دی. مسلمان دی چې وجني ځان به ته بچکای دا جهاد دی نو چې څوک ورته د نه وای نو ګمراه دی. سنولا زمون پروګرام خرابوي. سنولا ته بار د تاسو کې مولانا نمبر ونه تو تاسو پرستر کې نشته مونږ د مخامخ نمبر لیکل شوی دی مونږ پروګرام کې بار وای مخامخ زمونږ د پټي سیل نمبر هم دی. کوشش کوئ که څه اشکالات هم دلته راشي تشریف راوړئ تاسو به مونږ عزت قدر وکړو خو لیکن پروګرام مونږ کتن مخربوي. د بل عالم خان ته پوسټ کوي د بي فاروق کاروبار باره کې جواب مونږ په تفصیلا جواب کړی دی. آزاد نواز وایي چې بعد صلات الوتر نفل پڑھنا کیسا ہے جائز دی جواز اشتاده خو بهتر دادی چې پهله نفلونه او منځونه او کې غنا وا اخر کې وتر او کې دا حدیث کې راغل او کنه وترونه بعد نفلونه کاین وخت خو مکروه اوقات نه دي نفلونه د وترونه بعد هم کول شي جایز دي. د کې لکه تفردات شته لکه ما خیال چې دا کراچۍ ولا زرولي خان صاحب ویلي چې وترونه بعد نشته هغه تفردات دي هغه خپل ځان ته اجتهاد دی یعنی مونږه با جمهور دا مسلک ته چکیږي وترونه بعد نفل. د مولوی صاحب محمد عارف صاحب سببونه تاسو کې وایي چې د مشرومان د لپاره چې الله پاک له مشرومان راکړي خپل وظیفه راکړي. وظیفه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما د المنباز درې واره وای الله پاک ته تاسو ته بچی درکړي. او مولانا شراب نجستی یو قطره استعمال هم جایز نه دي. الکول شراب نه دي خلق ته فرق وخه. امیر احمد امیر صاحب وایي چې شراب یو قطره الکحل چې دی دا شراب یو قسم دی خو شراب چې کم مونږ عام طور هغه ته وایي چې هغه نشا کوي. الکحل هم د شراب یو قسم دی که زیات تر استعمال کې هغه هم نشا کوي خو لک مقدار باندې استعمالي په سپرو کې په دویانو کې په د پراډکټس کې استعمالي نو دام شراب دی. الکحل او شراب یو شی دی. او په کور کې تعلیم فکر شاه ولی لبن شو پروګرام په دوران کې ملګری بالکل لای کوشش مکوئ زموږ پروګرام په خرابېږي ما ټلیفون کوي په پروګرام په دوران کې زموږ په میسنجر باندې زموږ په لای پروګرام باندې پی ټی سیل نمبر هم درکړی په دې باندې اور ملګری ټلیفون کوي. وهابیان برابر کړل ماشا. السلام علیکم مفتی صاحب په سیګریټو او داس ماتیږي نه په سیګریټو نه په نسوار او داس نه ماتي خو خلینه چې بوزي نو جمعه تمازه خلاصه پاکه بیا او داس په نه ماتي. زما مسئلې جواب پورا را کې مهرباني وکړه. طالب حق د درونو بای په جندار کې شتا کنه د طالب حق درونو ولی نشته طالب دی او که څوک ته 15 شپږ ورونه دي یو طالب به علم د مثلا سوال به دای وي کنه دی وی طالب حق پرونو پغه کې شتا ځین دی به داسې وای چې ما خو سبق وې کنه او نور ورونو ګټه کوله
شریک کور دی چې کله تاسو کله بیلېږئ نو تعالی برابر حصہ درکوي تا په وجه خو دوی ته د رزق الله ورکو حدیث کې راغلی دي طالبانو په وجه باندې چې قرآن وای حدیث وای د نور رونو ته رزق هغو په وجه تا په وجه میلاوېدو او ټولو دنیا کې خاتم اشکات کې باب فصل چې دی د فضائل علم په باب کې یو فصل دی اول فصل دی پای کې حدیث راغلی دی چې څوک قرآن پاک زده کوي نو دته په خوشکۍ کې څومره مخلوقاتي دعاګانې کوي او په دریابونو حتی الحوت فی البحر په سمندرونو کې دا کبان ورته دعا کوي او وجه باندې دا چې دوی ته رزق د قرآن زده کوونکي په وجه میلوي چې څوک قرآن وایي طالب دا علوم له خلک وي نو رزق خلک الله ورکوي حدیث کې راغلی چې دا نوي بیا دنیا ړنګېږي ختمېږي او بل حدیث کې راغلی چې کله څوک الله الله نه وایي نو دا دنیا به ختمه شي بیا به قیامت راشي نو تا ور سره پورا حصہ لګه زیاته حساب تعالی درکوي او نورا پورا چې کم حق تا به درکوي دا خو مې جواب درکړ مولوي صاحب دغه کس ډېر انتهایي فضول الفاظ استعمال کړي دي بلا کې کله کس ته ډېر ناشنا فضول الفاظ استعمال کړي بل مولوي صاحب زمونږ یو ملګری دی ډېر اهم سوال یې کړی جان الله صاحب دی وایي چې یوه زنانه د هغې نکاح شوې ده خاوند سره دا بل دی بیرته شنو وایي خاوند سره یې نکاح شوې ده او زنانه د مور په کور باندې ده په موبایل باندې خاوند سره رابطه د خاوند ورغو موبایل په رابطې باندې د مور کور ته او دې سره چې کوم د صحبت اختیار کړلو نو دې باندې څه ګناه څه چې نکاح یې کړی دی شرعي طریقې سره نکاح کړی په کویدن کې ځنه خلک نکاح کوي نو خپله ښځه ده که صحبت ورسره کوي که مجامعات ورسره کوي چې هر څه ورسره کوي که د مور په کور کې ورسره کوي که خپل پلار په کور کې خپله ښځه ده هېڅ قسم پکې ګناه نشته او چې نکاح یې نه ده کړه منګني کړې ده ودای نکاح نو چې خبرې هم کوي په موبایل ګناهګار دی لکه پردی ښځې سره چې خبرې کوي السلام علیکم مفتی صاحب یو کس ته نیا وکړې ده نیا شودس ورکړي دي نو د ترور لور چا چې د نیا پیس کړي دي نو دغه نیا د نیا ښه ده او رضعي مور یې ښه ده نو د دې چې څومره لوریانې د نیا دي د ترور هم دي او د څه شی دي ورېرې هم دي رضعي نو دې سره نکاح نه کړي جان خان څه وایي چې امام صاحب په لمانځه ولاړ وي او یو کس دا راشي او په قاعده کې شریک شي او امام سلام وګرځوي او مقتدي پاس سي نو دی به د ثنا نه شروع کوي او چې مسبوق تل مونږ یعنی یو دوه رکعتونه ته پاتې چې امام سلام وګرځي نو دی به پاسي سبحانك اللهم هم نه به شروع کی اول رکعت خود نه پاتې وکړه سبحانك اللهم اینه به شروع آجکل امیر احمد صاحب چې آجکل بریلی عقائد شرکی ہے اور سیفی تو بریلی سے بھی بدتر ہے او ان کے پیچھے نماز جائز ہے نہ حسن الفتوا لیکلی چې جائز نه دی مفتی صاحب مالا جواب ولې نه راکوي جواب سوال دی چې راشي مخې ته مفتی کفایت الله صاحب ویلي چې عمران خان په خپلو بولو استنجا کړې ده دې باره کې وضاحت وکړه د زنه الفاظ چې دي دا استعاره استعمالي کنایي الفاظ وي یعنی دا مطلب نه وي چې خوبه خود په بول رخصتي په هغې استنجا کړې ده مطلب دا وي چې د کم عمل کړی دی گویا کې دومره بدتر عمل یې کړی لکه په بولو چې استنجا وکړې د دې دا مقصد د مفتی صاحب چې څوک په عرف باندې پوهیږي اهل زبان وي د زبان چې کومه مقولې دي اقوال دي په هغې پوهیږي نو بیا دې ته په دې څوک الزام نشي لګولی چې مفتی صاحب ویلي چې عمران خان په بولو باندې استنجا کړي لاندې رجسټر چک کړئ لاندې اوبو شربت اوس کدي کې ګوړه شربت لاندې مولوي صاحب ناست مولوي صاحب لاندې او جی ګلاس نه تاسو خو غنښتره ځان پوي کنه په رجسټر پوي بیا راشه تاسو لاندې تاسو کوم چې کار لګاو رجسټر په ځان لګ پوي کوي کس ته خراب کانسل کړي کیمیا دا وګوره برام وګوره کس فصل الفاظ استعمال دا وکی بس توای سلمان روشا دا سلمان د بازي ملګری ما په وختي مو ویل د بازي ملګری ز بار پروګرام شروع کړي مونږ نه الحمدلله یو په فخر سره د خبره کول غواړم زمونږ استاد محترم یا زمونږ څومره ملګری چرته به د سنازيب الفاظ د خلینه نه ویستل لکه څنګه چې د سنا ولا لګیا دي اریان سنا لګیا دي کوشش وکړي ګورونو د غرنګ الفاظونه کته ځان ساتي اریان سنا چې دا کیمرامین صاحب ته دعوت ورکړو چې دوی دغه کسان ختم کی بس موږ بلاک کول شو بس دا کسان به بیا ټابلیټ کې ولا دلته نه کول دلته راشه ها دا غدا
دیني مسایلو نه تاسو ځان محرومه کول غواړئ نو بس بیا دغه رنګ الفاظ لیکئ نه کېږي دا خو وشو بس صحیح شو بلاک کېږي ښه مولوي صاحب د ملګري پرپل برای کې د پوسټ کړی دی معاذ احمد صاحب غزني تحقیق او تفردات کې وضاحت وکړئ تحقیق او تفردات چې تحقیق چې دی که نه تفردات هم یو تحقیق دی هغه یو تحقیق دی یو کس ورسي په تفردات کې یو کس تحقیق وکړي یعنی یو طرف ته رجح کول وي او ډیر چې دی هغه ته جمهور چې ورته رجح وي نو موږ وایو دته جمهور ویل چې یو کس یو خبره ته رجح وي د جمهور نه انحراف وکړي نو هغه ته تفردات ویل تحقیق خود وړه کوي मुफ्ती साहब परपाल से मैं आप लोगों को मना करता हूँ तो कहते कोई फतवा नहीं आया परपाल पर बारे के खुद 1915 के ना 2015 के फतवा रागली दा 2015 के जे د कराچۍ فتوا دا خو چا خودله نه اوس ماره پیدا کړې ده په 2015 کې مفتی تقی عثماني صاحب په پرپال باندې فتوا ورکړې چې دا حرام ده دا کار ټول علماء کرام فتوا په ورکړی چې ټیک نه ده چې کوم کسانو په فتوا ورکړی چې ټیک ده نو هغه ته چې کم دي دا غي فهم اسد نواز وی چې آپ نے میرے استاد مفتی ضرور خان صاحب کے بارے میں فرمایا تفردات نے تفردات سے کنزلا دا ته عالم یې تا خو سره علم نه کړی دا الله وا ته ضرور خان صاحب ته څنګه ناس یا ډېر برکتی سړی دی تا په عقل کار کول نو د باندې غوسانه کوله تفردات ته هغه تفردات خو سبده خبره نه چې تفردات دا خو عزت خو هغه یو ځان ته یو اجتهاد یې کړی دی د حسن جان صاحب زمونږ استاد هغه تفردات تعذير بالمال کې هغه ول تعذير بالمال جایز ان تفردات یو نو ته جاهل یې ته تلا چلا کراچۍ ته د الله باندې چې په تفردات نه پويږي په دې غوسه کې دا خدا مجتهد ولا یو نشانی وي چې هغه تفردات وي او ته چې ما استاد ته د تفردات د الله باندې پويږي نه صاحب د بل ملګری ته کراچۍ کې به پیسې خرج کړي د مور پلار چې سبق وایو او مسافرتیا به کړي دومره بنه پويږي تفردات کنزل الله او کرو خبر مفتی صاحب دا یو اهم سوال د ملګری ته پوسټ کوي مونږ ورونه چې څومره یو شریک یو الحمدلله مالی لحاظ سره برابر یو نو مونږ چې کوم قرباني کوو هر یو ورور په شریک باندې کوو نو د کې مور او پلار د پاجه مونږ قرباني کوو هغه په کومه طریقه باندې وکړو مور پلار مړ دي نه ژوند دي هغه یا مړ دي یا ژوند دي خو او په غټ سروي کې و قرباني یو ځان ته ونی سوي واده خزه ته ونی سوي یو مور ته ونی سوي پلار ته د طریقې باندې نیسه هغه د پر حساب ونی سوي کمړ وی هغه د پر بیا هم حساب نیول شي مفتی صاحب په قرض پیسو قرباني کیږي بالکل په کیږي چې ته قرض ادا کول شي کیږي قرباني خو د وشو بهتره ده چې په قرض باندې قرباني ما کو البته کته قرض ادا کول شي یکم نه بعد پیسې رواني بیا بهتره ده چې قرباني پیو کو چې قرض ادا کول سره لار نه نو بیا قرض ما اخله او کو د کړه قرباني دی ادا شو ها مولوی صاحب د محمد انور ته پوسټ کوي د کراچۍ نه جی دی وی چې سړی د خپل بیبي سره په موبایل باندې خبره دومره زیات وي چې سړی شهوت ته پکې ورسېږي او دا خبره ټیک دي خپل خزه سره او جی څومره بالکل خپل خزه سره څومره خبرې کوي شهوت ته پسې راسي کغه نه اخوا هان پار کوي خبره نو کولې شي ګناه پکې نشته خپل زنانه دي ابو عائشہ मुफ्ती साहब तकलीद इस बात के लिए कौन सा किताब अच्छा है जो पढ़ने वाले को गैर मुक़ल्लिदीन के दजल व फरेज से महफूज रखे तकलीद बांधे दे अमीन उकाड़वी साहब किताबुना सरफराज साहब किताबुना अश्ता वड़ा वड़ा रसले दी आगा शो गोरे नो दे कि दा गैर मुक़ल्लिदीन शदीद पदे बंद इस किस्म दलील न लरी तकलीद नश्ता दलील न लरी और मूंग सर कुरान व हदीस के दलाइल नश्ता अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मुफ्ती से मोहतरम द परपाल कपने पे हकला مطلق یو فیصله راکړی فیصله مونږ درکړی حرام دی جی د ویتو طریقه بیان کړي د ویتو طریقه خو اسانه د امام به درته وخی خو دا کم پروګرام شي د څومره زیات شیر کې تاسو له ثواب ملويږي فسد کوي جریه وي ځکه چې یو مسله څوک زده کوي نو تاسو ته څومره د ملوي که څوک مولا صاحب د نری غوخي د چرګ خوراک خدي که د نری غوخي نو دا خو اسلامي مسله نه ده طبيعي مسله ده نو طبيعي مسله ده چې نری غوخه خو ډیره طاقت وري د چرګ نه स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करना स्टॉक एक्सचेंज के मुख्तलिफ किस्म कारोबार कीगी खा स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खलक आखली द कपने वाला जने कपने जुड़ी हो जने ना तासो पर स्टॉक एक्सचेंज के संग कारोबार कोई अगा मुंग तो खैबे जवाब दरते मिल और सैयद अफरीदी वो हलाला संग दा हलाला कुरान के जिक्र रगले दे چې تاسو فین طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره چې کله تاسو خزه ته درې طلاق مې طلاق کړه نو هغه پر ته بیا جایز نه چې سپر دي دوباره بل سړي سره نکاح نه کاغه طلاق کړي دا حلال ذکر په قران پاک کې راغلي دي مولانا سفر په سفر کې د وتر سره حکم دي وتر داسې لکه فرض
نو په سفر کې به پورا کړه نیمایه به نه او فرض چې بیا به نیم کړه. مفتی صاحب کله غلطۍ سره امام په جنازه کې 15 تکبیرونه وایي نو جنازه کېږي که 15 تکبیرونه غلطۍ سره وایي. فضل حق قاضی صاحب مولانا منظری منگل صاحب के बारे में क्या ख्याल है? वो आपको 1 मिनट का ममाती कहते हैं. منظر منگل का مماتی مونږ ته وایي د په دې خبره باندې پوه نه شو. که تاسو وایئ چې مولانا منظور منگل عقیده د هغه ده چې کومه عقیده د ممتیانو ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ته مړ وایي په قبر مبارک کې. که دا د منظور منگل عقیده وي ماته پته نشته. که تا مقصد دا وي چې هغه دا عقیده ده نو بیا ګمراه دی. که دا عقیده نه ده بیا ټیک دی درست ده. السلام علیکم مفتی صاحب زما سوال دا دی چې مور و پلار ژوندی وي زبن روپیګانې خو روپۍ پلار نو وایي زمونه به پلار پیسې پلار له ورکوي نو په دغه حالت کې به زمونو باندې قرباني شته او که نشته دی؟ زمانو سره چې پیسې نه کنګال وي مور و پلار د پیسې ورکړي مور و پلار به قرباني کوي دوی به نه کوي. لکه دوی سره چې پیسې نشته علما کی نماز کس وخت تک پڑھ سکتے عشاء کی نماز د عشاء کم نه کم ټیم چې د پوباند یو غنټه د مخام نه بعد پوباند یو غنټه نه بعد رواکی نو هغه نه بعد د نیمه شپې پورې کول نیمه شپې نه چې واړه نو بیا مکروه کیږي خو مکروه. اگر ایک عورت اپنے شوہر کو مہر ہبہ کرے اب مرد طلاق قبل دخول دے تو مہر کا کیا ہوگا؟ چې کله مہر هبه کړی دی هبه مکمل شوی ده او بیا اب مرد طلاق قبل الدخول دی نو چې مہر د دې شته نه بیا به ته نیم مہر هغه نیم مہر کېدو هغه خو دې هبه کړی دی. توحید یار ځینې خلک د تبلیغ پوس وایي د څنګه دی تبلیغ ته پوه نه شو. تبلیغ خو ډېر ښه کار دی. مفتی صاحب د مهر پیسې به ما ته پاتې دي پیسې د قربانۍ معنی ګرځي که نه؟ د مهر د پیسو نه نصاب نه پوره کېږي. که نصاب دی نه پوره نو بیا تا باندې قرباني نشته. سوال باندې زه پوره پوه نه شو. دارالاسلام په حکم کې ولې تلبیس کوي؟ د احنافو تعریف پیش کړ حکم پیش کړه په دین احنافو دا دی که نه چې کوم ځای کې چې اسلامي نظام نافذ وي هغه دارالاسلام دی. مولانا بخت شید رستمی صاحب مفتی صاحب چې پاکستان دارالاسلام نه نو بیا یې څه حکم دی؟ چاته ورته سوال دی سوال کوه بیا پروګرام نه بعد بیا کال وکړه. ما په خبره دی پوه شوی بیا ته واوره زه څه وایم جواب درکوم بند کړئ ته زه درکوم جواب. ما خبره پوره واوره ته زما خبره واوره زه درته وایم. دا خبره دوباره واوره کنه پس له پوه شوی نه جی ما ته راکړه. هلو ما خبره واوره اواز دې مالا رضی چې څوک داسې وایي چې مولانا منظور منگل صاحب عقیده دغه ده چې هغه نبی علیه واوره چې کنه منظور منگل صاحب دا عقیده وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په قبر کې مړ دی د ممتیانو عقیده وي نو مولانا منظور منگل خو دغه پلار بیا گمراه دی. او که مولانا منظور منگل صاحب دا عقیده نه نو حق ګوی عالم دی دیوبندي عالم دی. ما خو تفصیلی خبره درته وکړه که منگل صاحب دغه عقیده نه وي هغه عقیده د حیاتیانو عقیده وي نو معلوم منظور منگل صاحب ډېر لوی عالم دی محقق عالم دی او که باوجود د دې چې دومره محقق دی په دې نو چې څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په قبر کې مړ وایي حیات ورته نه وي نو دې نه غټ ګمراه به هغه کیفیت بله خبره ده خو په ژوند کې نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام په قبر کې ژوند دا جواب راکا چې نبی علیه السلام په قبر کې ژوندی دی که یو بل قبر کې ژوندی دی چې د دنیا والا قبر کم ځای کې ته دا راته ووایه چې نبی علیه السلام د مدینې په قبر کې ژوندی دی که په اسمان کې یو بل قبر دی هلته ژوند حیات خو تاسو معنی کنه خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام ته مدینې په قبر کې معنی ژوندی دی او که نه کیفیت پرېږده د نبی علیه السلام په مدینې قبر کې ژوندی دی او که دا بند کړه. دا باطل چې څومره دي دا به جواب نشي درکولی خو داسې ووایه چې یا ژوندی دی په مدینې پروګرام خرابوي زمونږ.
معاذ احمد صاحب مفتی تقی عثماني صاحب کا فتوا حاصل ہوتا چې کله پروګرام ختم شي زمونږ د پیج لایک کا پدې پدا پیج کې بتاته د پرپال متعلق چې کومه ویډیو د غیر لاندې تقی عثماني صاحب یا محترمان صاحب خپل نمبر درته وخی واتس اپ نه زما د میسنجر چې کوم ګروپ ته زما خپل آی ډی ته فرست کې زما د ټوله فتوی در سند کوم دا رضای زوی خزه په نکاح غسل جایز دي کنه نه رضای زوی خزه په نکاح غسل نه دي دا خو جایز نه دي مفتی صاحب تاسو بنیادی د کم ځای بوري شي تاسو ته به ان شاء الله میسنجر کې جواب درک حیات النبی صلی الله علیه وسلم برا کې راته یو بهترین کتاب راوخیا دو حیات النبی باندې د سرفراز صفدر صاحب کتاب د آب حیات پنوم حیات النبی د چاپ ولدي مفتی حسن صاحب خپل کتاب دی سرفراز صاحب له خپل کتاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب مفتی صاحب دسو مفتی صاحب د بینک نه پیسې قرض اخیستل څنګه دي او چې د خپل وخت نه وروسته شنو بیا سود کې راځي جی بینک نه چې پیسې قرض والے او سود دوی خامخا په لګي نو دا ګناه ده که استقرار خلط تھی نو ګناګاری نه که استقرار خلط تھی نه وي کاروبار په بڑاوي یا کورونه په جوړای نو بیا بینک نه پیسې والے په سود ګناګار بل وسکور نه د پوس کوي وای کنه نابالغ ماشوم دا اذان کولی شي او کنه شي کولی نابالغ ماشوم اذان کولی شي چې لک شانتي پوي زائد عالم سوي جماعت اسلامي ولا پسلمونس کی جماعت اسلامي ولا چې دا هغه کې مسله نه ده جماعت اسلامي هغه کسان چې د مودودی نظریات مولانا مودودی نظریات ته درست نظریات وای نو هغه نظریات خود شیعاګانو نظریات دي د روافضو نظریات دي مودودی صاحب د حضرت مویا رضی الله تعالی عنہ په خلافت او ملکیت کې په مویا رضی الله باندې یو الله سلزمونه لګولي او تاریخي حواله ورکړي کتابونو نو چې کومه حواله ورکړي چې هغه ته وګوره کتابونو هغه کې نور سدي او د بل څه لیکلي عبارتونه غلط لیکلي او یو زنه ځای کې ډېر ابو مخنف ته هغه شیاو د هغه روایتونه چې دا نقل کړي دي شیعه روایتونه په مویا رضی الله یو الله الزامات لګولي حضرت مویا رضی الله تعالی عنہ مناقب په باره کې صحیح حدیث په بخاری شریف کې شته په ترمذی کې شریف شته هغه نه دی راخستی نو ابو العلا مودودی چې کم دي شیعاګانو د پر کار کړي دي روافضو د پر د مسنیانو سره د پر کتن کار نه سنی هونه نو مقلد او نه مجتهد احناف یا اهل سنت والجماعت سره هیڅ قسم تعلق نشته په دې باندې خو ماته ډیرو خلکو دا مناظره چیلنج راکړ نه اتوار ورځ را کړی و قران نقل که اظهار حق د پر رښتیا وای چې د مودودی عقاید درته وخه نورا زیاتی چې حضرت عثمان رضی الله په باره کې سویل دي د صحابه کرامو د او انبیاء کرامو په باره کې سویل نو دوی جواب کوي چې بیا عثماني صاحب سویل دي دا جواب نه دا جواب راکړه چې دا مودودی سلی کلی دا قران او حدیث نه ثابت دي بیا ورسته عثماني باندې خبره کو تاول دا ثابت کړي مودودی ولا غلط ثابت کوي عثماني ولا خبره درته وکم چې هغه سلی کلی په هغه به تاسو نه پوهیږئ هغه ولا فضل الرحمن پسې خلق خبرې کوي جی لکه مرات تاسو کې محمد عثمان وایي چې یو کس د جمعرات په ورځ باندې وفات شو او د جمعې په ورځ باندې ښخ شو یعنی جمعرات په شپه باندې نه جمعې په شپه باندې جمعې په شپه باندې چې وفات شو نو چې وفات شمارل کیږي حدیث کې راغلی چې جمعې په شپه د جمعې په ورځ څوک وفات شي هغه باندې د قبر غذاب نه وي د جمعې شپه شروع کیږي د جمعرات مزدیګر نه او د جمعې ورځ ختميږي مخام بانک سره نو څوک چې د درمیان کې وفات شو خخې ک رستو خیر ده ساته وته نو دته به فضیلت حاصل وي فضل الرحمن پسې مو فضل الرحمن څخه خلک خبرې کوي د دې ټول جوابونه په د پیج کې شته لګي پیج لایک کا او بیا وګوره سهار المنځ په صبح چې قضا کیږي سردار خان صاحب دا خو وختونه یې بدلیږي نن سبا نن تاریخ څه دی جولای دی کنه تاریخ څه دی 5 جولای باندې نن سبا قضا کیږي په و منټه پاسه 15 باندې دا ورځ کې بدلیږي ښا کله مخکې راځي کله ورس نن سبا سهار المنځ په و منټه پاسه 15 بجې باندې قضا کیږي دا کتاب جمعیت علماء اسلام کی تبلیغ جماعت پر 350 کفر کے فتوی چالی کلی دی غلط کارې کړي گمراه کس لیکلي چې تبلیغی جماعت باندې یا تبلیغیانو په تبلیغی عمل باندې څوک فتوی لیکي چې هر څوک ته نو گمراه دی
د الله بنده کتا غیا خیال وی چې موږ خپل دیوبند علما کرامو باندې تنقید نشو کوله کوي چې غلط کار څوک کوي چې هر چا لیکلي دي په تبلیغ باندې فتوی لیکلي خپل گمراه دي البته که شاید تبلیغي سره انفرادي سره جنگ وي تبلیغي پس خبره کوي ابيله خبره ده خو مجموعي تور باندې تبلیغ کار ته بدرد وای یا تبلیغي چې کوم عمل دې ته بدرد وای چې هر څوک ته کده وبندي دي کبرېلای دي ک پنځ په گمراه دي او محمد انور شنوار جی تاسو کې وی د حواله څنګه ده حواله اصل کې یو بل یو اصطلاح د فقہ حواله چې خپل پیسې چا یعنی چې یو کس بل ته حواله کې او خلک د ونډای ته حواله وای کته ونډای مرادي نو ونډای کاروبار جایز دی چې حکومت اجازه درکړي او که حواله کما یادوي نه حواله فقہ اصطلاح ده حواله دي ته ویل شي ز خپل قرض بل ته حواله کې چې فلان کیا زما قرض دنه والا اصلي حواله دغه ده نو چې تاسو مقصد دی جواب درته ملاو مفتی صاحب घर में अपने इस्तेमाल से ज़्यादा बिस्तरे जो अक्सर लोग घर में रहते हैं खई मुशी के लिए आओ बाबू बंगाल पॉपुलर बंगाल टाइगर वही چې مفتی صاحب د بسترې چې دي زیاتی کپڑے وی بستری وی ملمنو ته چاغه روزانه استعمال کې نه راځي دا سيزونه به حسابه چې دا د پکور کې وی لکه برتن دي بسترې دي چې روزانه په استعمال کې نه راځي کله کله راځي نو دا ضرورت نه زیات دي نو دا قرباني وکای قرباني د پر هم د تقاعده کلیه خو له چې فطرانه د ورکړي سرسیا قرباني وکا که سرسیا د نشو ورکای قرباني در باندې نشي نو تفصیل چې مونږه بیانو نو بیا پاغه باندې تاسو پوهیږئ نه بل کس تاسو کړی دی بټاګرام نه وای د امام سره په کوم خبرو باندې المسکول شي کوم خبرو باندې پته نشي المسکول امام صاحب پسې المنز پکړو نبی علی السلام فرمایلی چې امام پسې المنز کوا کا فسق فجر ویلی نه خو عقیده به خراب نه عقیده به درست ای ښا ګناګار دی وی ټي وی ګور المنز پسې کوا ښا ګیرا لنډه المنز پسې کوا خو لیکن چې عقیده خرابه ده کنه المنز پسې مکو عقیده ته خیال کو او دای وای چې څوک خواندي له حق نه ورکه یوسفزی صاحب وی رشید منحاس یوسفزی وی چې خواندو حق نه ورکه نو عبادت قبلیږي خو خواندو د پاره څوک چې خواندو له حق نه ورکه د عبادت خو قبول شو چاته ثواب ملوي خواندو د ملوي نو ګناګار دی مفتی صاحب فرمی مرغی کانا کیسه شریعت کی روح سے معاذ احمد غزنی صاحب دا کم چې فرمی مولانا صاحب کمه فرمی غدي دا پکور کې لک شانته وسته یا بوچ نه کوي بدبو بیا خړل شي اگر ایک عورت اپنے شور کو مہر ہبہ کر دی جواب مونږ درکړی دی تی صاحب محترم د مور او پلار اجازت نه بغیر جهاد ته اشفاق علی صاحب د مونږ جواب درکړی چې مور او پلار اجازت نه درکې حکومت اجازت نه درکې جهاد نه بنځي او چې کله پتا ملک باندې حمله وشي بیا مور او پلار اجازت ضرورت نشته بل ملک ته چې مور او پلار اجازت او حکومت اجازت ضروری دی مفتی صاحب خلکو سره باسونه مکوې پروګرام خرابوي جزاک الله ضیاء الرحمن صاحب ځنه خلک په طبيانو پس خبرې کوي دا ولې نو چې خبرې کوي نو غلط کار کوي تبلیغ خو حق کار دی تبلیغ کې خو عقیده درستيږي المنز په کزدا شي علماء کرام سره ناسته پاسته په هراش خا عمل څوک خبرې کوي ګناګار دی د پولیو ساس کو باره کې وضاحت کو پیش کې زمونږ پولیو باندې وضاحت شته دی تفصیلی خبر شته چې پولیو ولا ترسو پرې دغه خبر وضاحت نه کړه نو مونږه غا اساس کې نه استعمالو دلیل راکې چې نکاح اخستل جایز نه دي مفتی صاحب نه بل مګر د پوس کې یو سړی د خپل زنانه فرض نه په پټه باندې پیسې پټي خپل زنانه خپل زنانه ده جی جی دا جایز دي نه خزه د پر یو طریقہ جایز ده چې سړی نه پټيږي خو خزه د سړی د پر جایز نه دي چې خزه نه پیسې پټي او په خزه باندې د سړی نانو نفقه لازم نه ده او په سړی باندې خزه نانو نفقه لازم ده اوس نه ور کوي ها بچو خرچا نه ور کوي نو خزه پټ پټ راخستلی جیب نه خو سړی د خزه جیب ته چغل وینو دا خبره خنه ده السلام علیکم جی جی تاسو چې پروګرام ختم شي کنه نو بیا په دې نمبر باندې میسج راته وکړئ ان شاء الله تاسو تفصیلی جواب درکوم جزاک الله دا بل غنه بعدو کې هغه کس 80000 روپے امانت راکړي خو اوس قربانی واجب ده او چا سره چې 8000 روپے د قربانی په واجب ده امید ہے بے خیریت سے وہ صالح جان صاحب
محمد طاهر بونری صاحب مفتی صاحب محترم کا واتس اپ ګروپ وی مونږه 15 شپږ ګروپونه دي زمونږ ټول مفتیان پکې دي 12 جوابونه پکې ورکړي دا پیج لایک اپ پیج کې هغه واتس اپ ګروپونه مونږ شیر کړی دي دلیل راکړي چې رضاعي زوی خزا په نو فقه کتابونو ټول لیکلي چې یحرم الرضاع د عبارت داسې دی یحرم الرضاع کما یحرم النسب نسبی چې کوم ورونه خويندې دي څنګه حرام دي داسې رضاعي حرام دي داسې عبارت دی دا شمی پکشتا دی کنه شمی را کولاو کوي ګوره توحید یار صاحب وی چې ځنه خلق په تبلیغانو پس خبرې کی دا جایز نه دي تبلیغ پس خبرې مولوی صاحب السلام علیکم السلام علیکم میں ایک گاڑی بیچ رہا ہوں دیو 70,000 ریال پر اس کے ساتھ میرا اتفاق ہوا ہے کہ میں گاڑی 3 یا 4 مہینے کے بعد میں 70,000 پر واپس لوں گا خا دا بیا عینا دا چې یو کس نه د گاڑی واخسته په نټا باندې په 1000 ریال باندې هغه ته بیا ورکه دوباره په نغدو باندې په کمو پیسو باندې د بیا عینا دا حرامه ده او وعده دي چې ور سره وکړه چې وروسته 2 میاشتې بعد نو دا هیله دې جوړه کړه بیا عینا ده پر جایز ول دا کار مکو په بل چا باندې خرڅ کا شیخ صاحب ما سوال کړي جواب را کا سوال چې مخه تر زموږ جواب مفتی صاحب اقبال تاسو کې بیا دوباره وای امام صاحب فکس جمع ټیم باندې ځان را رسوي جمعه ته وای دا امام د پر ټیک دي دا خو سنتو طریقه ده چې امام با جمع ټیم ته فکس ځان رسوي نبی علی السلام با کله کله بلټ کیږي خو ځکه ضرورتونه دا سنت طریقه دا چې امام په کله کله لټ کیږي ځکه چې کور کې سم کار او فکس ته چې راځي دا خو ډېر بهتر مولا دی فکس نه بلکې نبی علیہ السلام په کله کله لیټ شو صحابه کرام بناسو انتظار وک او چې سو پر امام د جمعه ته داخل شوانی او تا ودرې دی نه لکه یک پشان باندې ګناګار یې دا کتابونه لیکل چې امام کله جمعه ته داخل شو مصلی طرف تر روان شو نو بیا به ودرې کی چاغت رنو سو پر هغه داخل شوانی نه ولاړ ورستو ګوري ته ګناګاری لمونځ ما خرابو او دا اکثر موږ علاقو کې مشوره ده چې جمعه امام وي 15 منټه په وخت نشره او په وخت نه نه دا اکثر زګورم زمونږ مارت کې مینور ملګرین دا وي دغه امام پس نه امام پس کی تال من خرابی کی جدا خبر ہے مفتی صاحب آپ نے شروع میں فرمایا کہ مولانا منظور منگل صاحب مولانا منظور منگل صاحب چې دا ډېر محقق عالم دی دا چامت چفونو کو خبره پدې نه پويږي ډېر دیوبندي عالم دی خو ماته اوس دا میسج چاره ولې چې هغه دا عقیده دا چې هغه مامتی دی کماویل کدا عقیده وی ما دا سه ویل کوي بیا موجود دی چې محقق عالم دی مونږ ورته به گمراه وي ځکه چې نبی علی السلام په قبر مبارک کې ژوند دی د اهل سنت والجماعت متفقه عقیده ده خو امید دا دی چې منګل صاحب بدا عقیده نه وي ان شاء الله نو کوي بیا مونږ بیا پریدونه بیا مفقونه ښه دا سينه چې زمونږ مولا دی معافي او تا مولا وي څوک غلطه خبره کوي زمونږ دیوبند والا پیران دي ما په دې پروګرام کې دا اول چې ما بیان شروع کړه په دې کې د پیر د شب قدر متعلق سوالو دا دیوبندي دي ما ول غلط پیر سباق ولا پیر ځان ته دیوبندي ویلې بلې فزان باندې لګولې او ټول کارونه د بریلیانو کوي مونږ هغه ته دیوبندي نه وایو صحیح ده کنه مفتی صاحب محترم دغه جواب ډېر ریان د جهاد باره کې دلته ډېر خلکان داسې چې مور پلار عزت نه بغیر چې جهاد ته جایز نه دی څومره ټیم تیر شو دعا وو مولانا صاحب ټیم ډېر تیر دعا وکړو لګه په شریک سره زمونږ د ملګری راغلي دي او ټولو ته د بار ملک چې کم کسان دي د کرونا نه متاثر شوي دي ټولو ته دعا وکړو یا الله زمونږ ملګری چې کم ځای کې دي په دوبۍ کې دي سعودي کې دي یورپ کې دي یا الله دوی متاثر شوي دي یا الله روزګار ته روزګار برابر کړي یا الله په پیسو کې په مال کې برکت واچي او په ډکو منګولو سره خپل وطن ته خپل بچو ته راورسای په خپل وطن کې ثواب وګرځي زمونږ د ملګری مسافر ملګری شي یا الله خوشاله سره راولي افغانو سفر ورته په خیر پیش کړي زمونږ د علماء کرام چې دلته کې موږ سره موجود دي دارالافتا سره تعلق ته الله پاک ته د دین منبع او چشمه وګرځوي خلکو زړونه دوی طرف ته مایل کړي یا الله د دین کار د دوی نه الله والی صحیح عقیده زمونږ ټوله الله نصیب کړي د قران او حدیث صحیح عقیده زمونږ نصیب کړي غلط عقایدونه د الله مونږ په امان کې یا الله د ټولو په علم کې برکت واچي د دوی په مال کې برکت واچي یا الله چاته محتاج ما کې روزګار نصیب کړي د حلالو چا چې بسوک به روزګار وي چا اولاد نشته نرینه اولاد نصیب چا ودونه نشته پزړه پورې ودونه نصیب او یا الله
هغه خلکو د پر دعا وکړي چې بیماران دي شفا کامل عاجله نصیب کړي او دغه دعا وکړي چې چایا پزړه کې څه دعاګانې دي موږ سره شریک دي یا الله ته خبردار تا خزانو کې هیڅ قسم کبه نشي د ټولو یا الله امداد نصیب کړي ټولو خپل خزانو امداد نصیب کړي یا الله او یا الله زموږ ملک اسلامي نظام نافذ و دائم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه